بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، رمضان المبارک دی، زبرګه میاشت ده، د برکتونو میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده او د خدمتونو میاشت ده. پکار دا ده چې موږ پکې د عبادتونو لوټلو سره سره خدمت هم وکړو. هر سړي ته پته لګي چې په چم ګاونډ کې یو غریب اوسېږي، چې هغه غریب چې کوم دی د هغې د بچو په دغه روژه کې ملاتړ وکړو. کتونکو، دغه زنانه زمونږ خوا کې چې ولاړه ده، دغه تور سرې د کلونو راسې الحمدلله زمونږ دغه درد ته راځي، خو هر ځای کې ډېر سخت ژوند یې تېر کړ، ډېر د کړمو سره یې ژوند تېر کړ، د دوه بچو سره ژوند تېروي. مور یې په خپله ولیده چې د دې غېږه کې مړه شوه. په دغه خدمتونو کې، په دغه علاجونو کې خاوند یې ولیده چې دې د وړاندې وویشته، مړ شو، بیا ځای ته ګیر شو، بیا هغه ځای دپاره منډې تړلې. تاسو ته پته نشته کتونکو، دا بنده د معاشره داسې ده دلته کې خو چې پولیس ته هم د اپروچ نه وي نو کار دله نه کوي، عدالت ته هم چې ځي چې مطلب او مفاد نه وي نو کار دله نه کوي. خو موږ هم د دې زنانه سره کله کودرېدو، خو دا زنانه چې کومه ده نو زموږ نه هم تکړه وه چې دې په کوم انداز کې به دې هر څه مقابله وکړله. دغه روژه ده راغلې ده، فریاد یې روړی، تاسو څه مدد وکړو دې له به یې ورکړو. خو مخکې هم کله کړې دي، په ویډیو هم ورکړې دي، کله کله راته دا هم ګیله وکړي ویډیو کړي، یاره څوک هېڅوک هم را سره څو نه کړي، کور ځای داسې پروت دی. کرایانو نه تنګه شو چې په خپې باندې ځان له یو کمره جوړه کړو. نو زمونږ کار خو ښودنه د خپله غاړه الله ته ازادو، نو دا یې خلکو کار دی چا څه وکړل. یو سړی وي په خپله ولا په هغه کور باندې کار شروع کوم، په ځمکه باندې نو هم کولی شي. څه وایي؟ مخکې هم تاسو سره څو ځله دغه وکړو، چېرې موږ سره د امداد وشي، دا کریان هم دي، ماشومان دي، سکولونو ته ځي. زه صرف دې دپاره نن دغه شوم، ما زه ډېره زیاته تنګه شوم چې په دې وجه چې نور څه نه کړي موږ سره امداد، نو دا خپل ټول خلک موږ پسې خبرې هر څه هم کوي چې یاره دا لاړه شي او ویډیو کړي او داسې مختلف خبرې هم کوي، دغه هم کوي. نو په دې هم زه تنګه شوم، اوس تاسو رالم ما یې ویډیو نه کوم ځکه چې ډېر زیات خلک خبرې کوي، امداد دغه موږ سره څوک نه کوي. خو صرف دونه د ماشومانو سبق دی، د دې مجبوری د لاسه راغلم. ګنې کرۍ دا څلورمه میاشت ده چې هغه هم را باندې دغه شان ده شارټ ده، او جي هغې هم 15,000 روپۍ میاشت ده، هغه هم نشم ورکولی. او دې خوا ماشومانو سکولونه دي، نو بس صرف د دوی د سبق ته مجبوری نه راغلم. ما یې چې بس موږ سره چا هم امداد وکړو، الله دې ورسره خوب کړي، خدای دې ورله د دې اجر ورکړي. ځکه چې بس نارینه هم زموږ نشته دی، 2 بچي مې دي واړه واړه، بس یو ځای مې د کور دپاره هم ما تاسو ته ویلي، خو بس هغه هم د الله د طرفې بلا دغه نه شوې. ځمکه شته جوړول دي او چې ځمکه شته، بس اوس هغه کیس هم دغه کړو، هغې مهر هر څه راکړل، هغه مې خرڅ کړل، دلته مې پرې واغېسته 15 مرلې بس پروت دی دغه شانتې، بس اوس د هغې ابادۍ دی. زما وس نه کېږي، او بس چې کله بس الله پاک رحم وکړو، څوک مهربانه شي. هغه مهر باندې یو څه چې کوم دی دا د پښتواکونه تنظیم دی، په مخکې ویلي کې تاسو کتلي دي، هغې خدمتونه کوي، هغې کې پیسې جمع کړې وي، نو په هغې باندې دغه ځای اخیستی و. ښه، الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن یعنې موږ له چې راځي زموږ نه درته څه کومک شوی دی؟ او جی ستاسو خو هر روژه کې داسې چې څه امداد دي زما بچو سره، لکه بیګونه شو، کپړې شوې، هر څه شو زموږ دپاره چې څه د چپلو پورې هر څه ما دې ځای نه وړلي دي. او دا خلک مختلف خبرې کوي، خو ما هېڅ هم داسې نه دي لیدي چې یاره زه ووایم چې دا خبره رښتیا ده. موږ د څونه ټایم نه، زما د خاوند 8م کال یا هغه راسې زه دلته راځم، او ښه سودا هم وړم، کپړې هر یو څیز وړم، ما خو داسې اوسه پورې څه ونه لیدل. ښه امداد هر څه راسره کېږي، شکر الحمدلله، الله تاسو سره ډېر ښه وکړي. 8 کاله یعنې 8 کاله مخکې دا څنګه وه؟ دا 8 کاله دې چپو چې وواله، دې خدمتونو او ورسره عدالتونو، دا یې کوټه پورې لاړله، دې د خپل خاوند مقدمه چې کومه ده هغه لړه وکړله. خو چې کوم ځای کې به کله ګیره شوه نو بیا به ماله رالله، او الحمدلله تر دې پورې چې کله د مور نه خپه کټ کېدله، هسپتال موږ ته هغه ټیم هم یادېږي
ډېرې سختې تېرې کړي دي او ضمیر هم خوشحاله دی چې په یو ځای کې مرانه پاتې شوې نه ده او په هر ځای کې مورته ځان رسولي چې سم خدمت ته یې هغه هم کړی دی. اوس کتونکو تاسو خو دې سره کومک کوئ نو څلورو میاشتو کرۍ ده دي 4 5 20 20 زره روپۍ دغه ځای دی چې په دغه کې ولې یو کمره دوه واچو یو کمره ولا بس واچو یو چاردیواري کې چې دا د دغې 50,000 کرۍ نه دغه شي په خپل کور کې وي بس هر څه ټیک ټاک دي. نو ضرور یې مرسته وکړئ. موبایل دې سره شته دی لیکن ما پې درته دې موبایل اچوم خو یو سړی وځي په خپل لاس ورکومه نو زه د دوی ځای ته تللی شم دا راوستی شم بیا تاسو چې کوم دی نه دوی کور ته کم کور کې چې په کرۍ اوسېږي هلته هم بوتلی شم په خپل لاس هم د دې سره امداد کولی شي. ضرور ورسره مرسته وکړئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. دا خو ځان سره قجورې والی دي دا به ځان سره غوړي والی ښه صحیح ده. دواګانې راته کوئ. ډېره مننه.